د اختر د مانځو طریقه څه ده؟ نو د اختر د مانځو طریقه دا ده چې اول به نیت وکړي. نیت په زړه سره کافي دی. په زړه سره نیت کول څه دي؟ کافي دي. خامخا ته وایي چې ما په ژبه باندې څه الفاظ وویلې، نو نیت مې کړی زړه د اخلاصه 2 رکعاته واجب د دې لوی اختر مونځ ادا کوم سره د وړه تکبیرونو یا سره د شپږو زایدو تکبیرونو. الله اکبر. نور چې څنګه مونځ کې بیا نیت ته هغه شان داسې خو که د لوی اختر مونځ نو نیت مې کړی زړه د اخلاصه د دې لوی اختر 2 رکعاته واجب او که وړوکي اختر هم د دې وړوکي اختر 2 رکعاته واجب. پوه شو که نه؟ دا یې نیت دی. الله اکبر به وکړي، غوږونو ته به لاس کې، بیا به لاس د نامه د لاندې کې امام به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثنا به ووایي. چې کله امام ثنا وویله اوس په هغه 3 تکبیرونه کوي. څو تکبیرونه به کوي؟ 3 تکبیرات به کوي. نو هغه به وایي چې الله اکبر. نو مقتدیان به هم لاسونه غوږونو ته اوچتوي چې الله اکبر. نو چې لاس ښکته کوي نو لاس په نامه نږدې، لاس په ځوړند ساتي. په نامه به لاس نږدې داسې به ځوړند ساتي. نو بیا به هغه وایي چې الله اکبر الله اکبر. نو د 3 تکبیر نه به وروستو لاس راوالي او د نامه باندې به کي د نامه د لاندې. پوه شئ که پوه نه شئ؟ نو بیا به امام سوره فاتحه ووایي، یو سورت به ورسره ووایي او بیا به رکوع کې سجده وکړي. د سجدې نه به وروسته بیا 2 رکعت ته راپاسي. یو رکعت خو شو که نه؟ چې 2 رکعت ته راپاسېدو اوس به امام سوره فاتحه ووایي، بیا به ورسره سورت ووایي. نو د رکوع نه مخکې او د سورت نه وروسته دغلته 3 تکبیرونه دي. 3 تکبیرونه دي. نو امام به بیا ووایي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او مقتدیان به ورسره هم تکبیر وایي، غوږونو ته به لاس کوي. خو په دې 3 وړو تکبیراتو کې به لاس ځوړند ساتي. که فرق پوه شو که نه؟ اول رکعت کې 3 تکبیر خو د 3م تکبیر نه وروستو لاس په نامه کې ښودل و که نه؟ او دلته به په 3 وړو تکبیراتو کې لاس څه ساتي؟ ځوړند ساتي. نو په 4م تکبیر به امام وایي چې الله اکبر. رکوع ته به لاړ شي نو ته به ورسره رکوع ته لاړ شي. لاس په نامه باندې نه کوي. د مونځ طریقه وه. امید د رب نه دا دی چې زده شوي دغه د مانځه طریقه ده. نو به هر حال د لوی اختر مونځ دی الله تبارک وتعالی زموږ په خیر او په عافیت سره وکړي.